बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दा पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पे खबर दे प्रोग्राम द करा खबरें और ज़ेम लिहाज अली 13 ورځ د امریکې لخوا د زمنګ په سیمه کې ایران ته پرله پسې دا دړکې دا دمکانې ورکړی کېدي چې د ایران تهذیب به فقط یو څو غنټو انتظار وکړي، باقي به د ایران تهذیب نه وي، یعنی په سیمه کې به یو نوی جنگ ونښلي. د دوران د پاکستان لخوا پرله پسې کوششونه د امریکې او د ایران ترمنځ شروع شو او د دغه کوششونو په نتیجه کې سهار چې ټول خلک را پاسېدل نو پته ورته ولګېده چې پاکستان په دې سیمه کې د خپل محکمه او د خپل جامع خارجه پالیسۍ د لارې په سیمه کې هغه جنگ چې د یو لوی خطرې سبب جوړېدی شو هغه ودرولو. پاکستان، امریکا او ایران په 10 اپریل باندې په اسلام آباد کې خبرو اترو کولو ته هم تیار کړل. تمه دا ده چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ د لارې د پاکستان د نورو پالیسو د لارې به په سیمه کې نه صرف امنیت ته دوام میلاو شي، بلکې ورسره یو هغه جنگ چې یوازې صرف تر پاکستان د پولې پورې نه بلکې په دې ټول منځني ختیځ او په ایشیا کې د هغې اثرات ښکاره په یو څو ورځو کې لیدلی شوي. هم په دې صورتحال باندې به موږ نن خبرې کوو. دوه ماهرین دي، دواړه د پولیټیکل ساینس ماهرینو سره سره محققین هم دي. ډاکټر یوسف علي صاحب زموږ اولنی میلمه دی، محقق دی، خبریال هم دی، لیکل هم کوي او په دې موضوع باندې ښه ټیک ټاک یو جوړ نظر ساتي. ډاکټر یوسف علي صاحب ډېره زیاته مهرباني پاکستان ټلویزیون سنټر په خبر ته د وخت ورکولو. ډېره مننه لحاظ. ورسره زموږ چې کوم دی وخت کې ډاکټر محمد زبیر صاحب د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ زموږ ملګری دی، محقق دی او بلا کسان ته خبرې، خو خاص کر زموږ په دې سیمه کې په دې څیزونو باندې که څوک پوهېږي نو هغه ډاکټر زبیر صاحب دی. ډېره زیاته مهرباني پي ټي وي ته د وخت ورکول. ډېره شکریه جي، ډېره مننه. یوسف علي صاحب ستاسو نه به شروع کوو او شروع به هم د دې نه کوو. پرون پاکستان لګیا و خو دنیا باندې د جنگ ورېځې او هغه ورېځې داسې څه نری نه وې. د ټرمپ د کنځلو د بدو ردو نه ډکې خبرې اترې به د څو ورځو نه تېرېدلې. تمه وه ده چې پاکستان به د دې جنگ د ودرولو چې کوم دی یو دې دغه ته مو رسي چې د دوو په دې سیمه کې د دوو طاقتونو ترمنځ چې جنګ کېده چې د هغې اثرات ټوله دنیا محسوسوي. به ودري. ډېره مننه لحاظ. تمه څنګه چې تاسو وویل که نه، تمه خو وه ځکه چې پاکستان بهایند د سین او مخامخ هم مذاکرات کول او د هغې هغه ایران هم منلې وه خبره او امریکې هم منلې وه. خو څنګه تاسو په دې سریزه کې وویل که نه چې د جنګ خطرات او ډېر زیات خطرات و. پرون واقعي ده چې دا څومره 40 ورځې تقریبا جنګ وشو. په دې کې زه ذاتي طور په خپله پرون ډېر سخت یېرېدلی وم ځکه چې پرون کومه دړکه راله د ټرمپ ډېره زیاته سیریس وه او د دې نه مخکې چې کوم ټویټ تاسو ته دغه اشاره وکړله چې د کنځلو نه ډک و، نو مطلب دا چې هغه یو خو د طاقت زوم په هغه کې شته، امریکا ده، د امریکې مشر دی، ټرمپ هم دی او بل ټرمپ دی او هر قسم وسایل هم سره شته دنیایي لحاظ سره که موږ ګورو. او هغه دومره ډسپریټ شوی چې د امریکې صدر هغه ډپلوماټیک نارمز هغه ټول د خپل صدر د آفس هغه نارمز هغې اګنور کړل او کنځلې یې وکړلې او په سبا یې وویل چې زه ته سټون ایج ته رسوم او زه سیویلایزیشن اینډ به کي ختمیم. نو دا ډېر سیویر خبره وه ځکه د دې سمپل مطلب دا و. پرون هم چې کوم ټویټ اخرنی راغی د ټاکس نه پس چې موږ خپل ډسټرکشن فورسز ته وویل چې تاسو پل بیک شئ که نه، نو ډسټرکشن فورسز دا څومره سترانګ الفاظ دي. نو مطلب دا دی چې د پوره خیال دا و چې زه به نیوکس طرف ته ځم که نه، نو نیوکس طرف ته که امریکا تلله نو بیا به دلته کې په ریجن کې نور هم نیوکلیر پاورز وو. ظاهره خبره ده هغوی هم مخکې ویلي وو، چاینا هم ویلي وو چې زه به نیوکس استعمالوم. بیا که داسې وشو ایون پاکستان هم دا اندیه ورکړې وه چې په اسرائیل به زه نیوکس استعمالوم. نو که دا د دې کنونشنل وار نه دا نیوکلیر وار طرف ته تللی وی نو بیا خو به لکه ورلډ وار او بیا به ډېر زیات ډیډلي، بیا به میلیونز اف پیپل بیا مړه کېدل او دا واقعي ډېره غټه د خطرې خبره وه. او په دومره لږ ساعت کې چې لکه یو ګنټه مخکې د هغې نه مخکې لکه دا دغه وشوه. ټیک ده امریکې سره هم دا دغه وسوتو هغې ته هم خیال و ځکه د امریکې خلک هم په سټریټس وو، امریکې ته دنیا ویل هم چې یاره دا ډېر خطرناک گیم دی او ایران طرف ته هم دا دغه خو دومره ډېر ځکه چې د ایران هم یو هارډ سټانس و
او د امریکې مې هارډ سټانس و. په دې دواړو کې په پاکستان لا دومره لکه افیکټیو رول پلی کول چې هغه ایران هم په دې خبره قایل کی او امریکا هم قایل کی، دا واقعي چې اسانه خبره نه و، دا ډیره ګرانه خبره وه. خو خدای پاک عزت هم ورکو پاکستان لا، خارجه پالیسی هم ټیک ټاک چلیدله او یو ډیر لوی ریلیف دنیا ته ملاو شو. سهار که تاسو کتل که نه نو د دنیا ټول میډیا آوټلیټس، ټول سوشل میډیا اکاؤنټس کوم لیډینګ دغه دي په هغې د شهباز شریف ټویټ چلیدو. بالکل ټیک شو. چې هغې ویلو چې مذاکرات ته کامیاب شو، جنگ نه اولنې ټویټ هغه اعلان هم شهباز شریف کړی و که نه. زه پخپله بېګا ټوله شپه ورته ناست وم، نو سهار چې څنګه ټویټ راغی که نه نو ما وکتو نو یو بالکل هغه د سړي هغه ریلیف نه هغه ملاو شو ما ته هم. نو دا ډېره لویه کامیابي د پاکستان، نه صرف سفارتي کامیابي ده بلکې په انټرنیشنل کمیټي اف نیشنز کې د پاکستان یو ډېر زیات باعزته مقام هغه بحالېدو ته او بل اوجاګر کېدو ته طرف ته روان دی. ټیک ده. ډاکټر محمد زبیر صاحب، لکه مطلب د سیمه کې د جنگ عمومي توګه نوي حالات دا کېدل، خو دا خو د یو میاشتې وي نیمې نه چې کوم د ایران او د امریکې کوم صورتحال دی په هغې کې دی، بیا خاص کر د پرونی چې کوم د ټرمپ انداز و، او بیا یوازې ټرمپ نه بلکې موږ د ورډ کې استعمال کو ټرمپ ایڈمنسټریشن، مطلب پراپر یو امریکن لابي او هغوی د دې لپاره خپل دلایل او څیزونه کتل. ګټه د چا وشوه په دې جنگ په ودرېدو کې؟ ډیره مهرباني لحاظ صاحب، ټولو نه مخکې خو به زه دا دعا به کومه لکه تاسو د جنگ ودرېدو خبر وکړله، دا یو سیز فایر دی خو یو پرمننٹ چې کوم جنگ بندي مونږ ته وایو چې مکمل طور باندې جنگ ودرېږي، نو هغې دپاره به هم مونږ دعا کوو چې دا را روان په 10 تاریخ باندې چې کوم مذاکرات دي د ایران او د امریکې ترمنځ دا د کامیاب شي او دا پرمننٹ، دا چې کوم اوس دا ټمپرري دا سیز فایر دی دا د پرمننٹ سیز فایر کې کنورټ شي. نو ټولو مخکې خو زمونږ دعا دا پکار ده. ګټه او د بیلات خبره چې کوم دا لحاظ صاحب، نو زه به دا وایم چې دا ګټه چې کوم دا نو دا د امن ګټه ده. دا ګټه چې کوم دا نو دا په دې سیمه کې چې کوم کروڑونو خلک اوسېږي دا د هغې ګټه ده. دا ګټه چې کوم دا نو دا په پوره دنیا کې هغه خلک چې کوم کله نه د 28 فروری نه دا جنگ شروع شوی دی او هغې دا کوششونه کوي لګیا دي او دعا کوي لګیا دي چې دا جنگ دی ودرېږي او دا د کنورټ نشي د یو په ورلډ وار کې، دا د هغې دا ګټه ده. کتل چې یو نوې درېم عالمي جنگ د شروع کېدو دا ډېر زیات یره وجه څنګه یوسف علي صاحب وویل چې کله نه دا جنگ شروع شوی دی نو دا یره موجود او دا اوس هم موجود دی، دا مکمل طور باندې دا یره ختمه شوې نه ده، دا یره اوس هم موجود دی. دا ډیپینډ کوي چې کله دا اوس 10 تاریخ باندې مذاکرات شروع کیږي نو دواړه پارټیز چې کوم میجر پارټیز دي یو اس او ایران چې کوم د مذاکراتو کې به شامل وي چې هغې څومره نیګوشیبل او ریئلسټک ډیمانډز او کنډیشنز پیش کوي. ولې چې اوسه پورې کم ډیمانډز د دواړو طرفونو نه او کم کنډیشنز راغلي دي جنگ بندي دپاره، نو هغې کې بعضې خو نیګوشیبل دي، هغې مونږ ته ریئلسټک ښکاري، خو بعض ډیمانډز د دواړو طرفونه داسې ښکاري چې هغه نیګوشیبل نه دي او هغې باندې مخکې خبره بوتلل یا هغې په بنیاد باندې جنگ بندي کېدل نو دا لږ ګران ښکاري. نو دواړه پارټیز چې کم دي نو دوی باندې ډیپینډ کوي چې تاسو چې کوم نیګوشیبلز پوینټ دي ریئلسټک پوینټس دي په هغې باندې راشي او د نور پوینټ نه د وډرا شي، نو هله به دا خبره چې کوم دی نو دا مخکې پرمننټ سیز فایر ته تللی شي. اثرات څه ګورئ تاسو کی د ټرمپ ایڈمنسټریشن تاسو حواله ورکړو نو کله نه ټرمپ چې راغلی دی نو د یو اس پالیسي دومره ایبسټریکټ پالیسي هغې نه پس مونږ ته مخې ته راغلی دی او دومره ویګ پالیسي راغلی دی چې مونږ دپاره پریډکشن کول ډېر ګران دی. لکه څومره هم زما په شانتې په سیاست طالب علمان چې کوم دي هغې دپاره په دې حالاتو کې اسپیشلی د ټرمپ چې کوم هغه یو پرسپیکټیو روان دی چې هغه اوبجیکټیوز نه کلیر ښیي چې زما اوبجیکټیوز دي څه، زه څه اچیو کول غواړم، هغه یو طرف ته یو خبره وکړي ګھنټه پس د هغه خبره بدلي څه بله خبره وکړي، نو په دې حالاتو کې پریډکشن کول خو ډېر ګران کار دی. خو البته چې کم ټرسټ د یو اس او د ایران دواړو طرف نه پاکستان باندې هغې اعتماد اظهار وکړو نو دې نه ښکاري ده چې دا مذاکرات به هوپفولي دا به کامیابي طرف ته ځي او دې کې به اوس دا کتل غواړي البته چې د پاکستان رول آیا دا جسټ لیمیټډ دی ګډ آفیسز پرووایډ کولو پورې
یا دا پراپرلی چې کوم دی نو پاکستان یو میډییشن رول پکې پلی کوي ولې چې کله د میډییشن خبره راشي نو هغې کې بیا د ګارنټیز او دغه زبیر صاحب دا ډېره ټیک ټاک خبره ده وکړه. ډاکټر یوسف علي صاحب یو عجیبه جنگ دی دې وخت کې زمونږ د ایران او د امریکې او د یو ای او دا د په ایران حمله وشي پاکستان د هغې مذمت کوي، په سعودي عرب حمله وشي پاکستان د هغې هم مذمت کوي. پاکستان هلته هم وایي دلته بد شوي دي، پاکستان دلته هم وایي دلته کې بد شوي دي. پاکستان به د دواړو طاقتونو سعودي عرب هم د پاکستان شکریه ادا کوي، ایران هم د پاکستان شکریه ادا کوي. آیا د خارجه پالیسۍ کې زمونږ چېرته داسې دغه ته رسېدلي وو چې یاره دواړه فریقین منګه ستاییم، دواړه فریقین اعتماد هم کوي او د پاکستان کردار هم ستایي؟ لحاظ د دغې وجې نه خو موږ زه په خپله دا وایم که نه چې دا د پاکستان کامیابه خارجه پالیسي ده او کامیابه خارجه پالیسي الله راځي کله چې ستا کې زوري، کله چې انټرنیشنل ریلیشنز کې موږ دغه وایو که نه چې پاور چې دی نو هغه بالکل سنټرالیټي لري د انټرنیشنل ریلیشن د ډاینامیکس د تعین دپاره. نو دې ټیم کې پاکستان ګوره پاکستان خپل زور په مئی 2025 کې چې کوم ښودلی و که نه دا د هغې ثمرات هم دي، د پاکستان د لیډرشپ ثمرات هم دي، د پاکستان انډیا سره چې کوم جنګ شو جنګ شو بیا لیډرشپ چې کوم دی ملټري لیډرشپ او سیویلین لیډرشپ او خاص کر ستا فارن منسټر دا ډېر زیات افیکټیو رول په دې دوران کې پلی کو، هغه ډېر زیات افیکټیو دی که نه. د هغې نه علاوه د دې ټولو مجبوري هم دا ده ځکه چې سعودي عرب به څه کوي، سعودي عرب سره خو بل لار نشته که نه، هغه هلته کې خو د امریکې بیسز شته، د ایران سره خو پریټکسټ شته چې زه په سعودي عرب اټیک نه کوم، زه د امریکې په بیس اټیک کوم. ټیک شو. ایران چې دی هغه ټول دنیا د هغه لکه مطلب دی اپیرنټلی دنیا د هغه سره ملګري دغه شان نه ده ولاړه، امریکا د هغې خلاف او اسرائیل او هغه واحد پاکستان دغه نیبرینګ کنټري هم دی، پاکستان نیوکلیر پاور هم دی، پاکستان دغه مضبوط دوست هم دی، نو په ده ټرسټ کولی شي، د مخکې بودلی شي. درېیمه خبره لکه دا ده چې پاکستان کې نن سبا زور شته نو دی ایز میډیټر هم جوړېدی شي د یو ان په فورم باندې. ټیک شو. نور ملکونه ځان سره رشا، چاینا، فرانس څنګه چې د مسلم ملکونه ځان سره ملګري کړل، مصر، ترکی، سعودي عرب ایون، نو لکه دا څیزونه پاکستان سره شته. نو سایملټینیسلی او بل دا دی چې پاکستان په سعودي عرب کو کوم اټیک پرونی اټیک یې دا وکړه هغه یو فاول شوی و د ایران نه چې هغه په او سیویلین یو ټارګټ ایون ایران هم په خپل هم لکه د هغې سټیټ د طرف نه هغه داسې اون کړی شوی نه دی که نه چېرې دا موږ دا اون کوو. نو هغه کنډم کول د وخت ضرورت دی او د هغه د امن ضرورت دی، څنګه چې زبیر صاحب وایي که چې د امن ګټه ده، د امن ضرورت دی. د امن دپاره به دا رول به چا نه چا پلی کوو، پاکستان هغه ډېر افیکټیولی پلی کوو. بله دا ده چې څنګه چې مونږ خبره کوو که نه چې لکه د ګټه د چا وشوله، اصل کې انشاءالله ټاکس به کېږي او انشاءالله زه ډېر زیات اپټیمسټک یم چې ټاکس به انشاءالله کامیاب وي او د کامیابۍ وجې دي. وجې دا دي چې ګوره امریکا چې ده هغه په دې جنګ کې د 38 ورځو په جنګ کې امریکا ډېره بیډلی ایکسپوز شوله. ټیک شو. هغه خو د 100 کاله تقریبا خو امریکې خپل هغه پاور داسې کړی چې رزمات زه خو انوینسیبل یم، هغه انوینسیبلیټي د هغه ایکسپوز شوله. دویم دا چې امریکې ته دا پته ولګېدله چې زه ډېر خراب یوز کړم بلکې مس یوز شوم. اوس به اسرائیل دا کوشش کوي، د اسرائیل او د انډیا د دواړو لکه دا کوشش دی چې دا کامیاب نشي ځکه چې د اسرائیل د سروایول او د هغه چې کوم ایکسپینشنس ډیزاینز دي د هغې دپاره جنګ ډېر زیات ضروري دی او په جنګ کې د هغه سره طاقتور ملګری ضروري دی، طاقتور هغه امریکا ده. ټیک شو. په دنیایي لحاظ سره او ټرمپ یې مشر دی. نو اسرائیل به کوشش اوس هم نن هم هغه دا کوشش کړی دی، نن هغه نتنیاهو یو سټیټمنټ جاري کړو چې لبنان پکې نه دی شامل. ټیک شو. بل انډیا که تاسو انډیا ګورئ که نه انډیا پرون راسې غریبانانو په مور مړه دا وایي چغې وایي په دې ټي وي ګانو باندې چې داسې چلو شو او دا ولې وشو او دا ولې. نو هغه د طرف نه هم داسې چل کېږي، موډي طرف نه او اسرائیل طرف نه. نو خدا ده چې یو خو امریکا ایکسپوز شوله، د امریکې ته پته ولګېدله. مونږ د انټرنیشنل ریلیشن کې زبیر صاحب ناست دی که نه ریالیزم تیوري اصل کې د جنګ تیوریانې چې ریالیزم باندې بیسډ دي که نه. په ریالیزم کې دا هغه اخره کې دوه تیوریان دي که نه، ډیفنسیو ریالیزم او اوفنسیو ریالیزم. ایران خپل طاقت وښودو دنیا ته چې ما 50 کاله خپل ډیفنس چې کوم دی که نه هغه ډېر زیات مضبوط کړی دی. ټیک شو. هغه چې دی هغه خپل افنس مضبوط کړی و، کوشش دا کړی و اسرائیل او امریکې هغوی افنس وکړو، خو اوس هغوی ته خپل افنس ډیفینډ کول چې دي که نه هغه مشکل پرېوځي ځکه چې د طرف نه که میزایل ځي
پاغه باندې هغه ډیفنس سو خرچه ډیر راځي نو دواړو ته یو بل نو دا اوس مجبوری ده او کدا مونږ ګورو کنه لکه چې مونږ زولې ویم اپټیمستیک کله انډیا او پاکستان ما وختي ذکر وکړو کنه انډیا او پاکستان مونږ ګورو نو هغه د 24 نه 48 اورز پر سیز فایر شو کنه هغه سیز فایر کنټینیویشن هم نه ایکسټنشن هم نه شوی او انډیا والا پچغه هم ډیری والی میډیا هم په لګو اوس هم وای دا ول زموږ جنگ لا شروع دی او له جنگ جاری دی خو هغه نه پستاول سپټه خلاص شي نه خلاص نه جرأت کولی شي نو ایران مت زور خو ان شاء الله او دا به اوس ان شاء الله دا پیس دا سیز فایر چې بای دا به ډیور دا به ان شاء الله د معاهده په شکل کې راشي او ډاکټر مزبر صاحب عمومي توګه کوم خپل ریجن ته وګورو پاکستان په دې ریجن کې چې جنگ شوی پاکستان دغه حصہ جوړا شوی دا سیوټو ده سنټو ده د دوه پاکستان اتوماتیکلی په سناسه طریقې سره دغه برخه وا 79 کې موږ د روستور جنگ برخه جوړ شو به 9/11 نه پس دیو بل جنگ حصہ جوړ شو یعنی په دې ریجن کې چې کم جنگ هم راغله نو پاکستان د هغه براه راست په فرنٹ لاین سټیټ کردار ادا کړی دا لومبه جنگ دی چې پاکستان د جنگ یا د فریق په سایډ نه دی پاکستان د صلح په سایډ دی سیده سيزونه دي د پاکستان سره چې دا یکدم د جنگ حصہ او به چې کوم د پارت اف سولوشن شي لحاظ صاحب کله چې دا جنگ شروع شو 13 میاشت کې 28 فروری باندې نو هغه ټایم کې څنګه چې ما وختي مو وی چې د دې جنگ د په ورلد وار کنورټ کېدو چانسز موجود وو او هغه ټایم کې داسې لګېده چې سونر اور لیټر پاکستان وډ بی د پارت اف دیس وار جی هغه په دې کانټیکسټ کې زه وایم که ان کیس دا وار چې کوم دی دا پرولونګ کیږي نور او دې کې که یو ایس صدا سے قدم اخلي څنګه چې دا دمکیانې د ورکړې یو ورځ دوه مخکې نو په ریټالیشن کې ایران سره آپشن څه دي ایران به ډیفینیټلی چې کوم دی سعودي عرب باندې به حمله کوي لکه که اوس په هغه یو ایس بیسس باندې کوي لګیا دی نو بیا به آیل ریفائنریز باندې به کوي بیا به واټر پلانټس باندې به کوي او داسې په هغه صورت کې چونکې پاکستان د سعودي عرب سره یو سیکیورټي ډیفنس اګریمنٹ موجود دی او په ډیر لکه ریسنٹ پاست کې هغه اګریمنٹ شوی دی سعودي عرب به دا غواړي چې هغه اګریمنٹ انووک شي پاکستان د هغه حصہ جوړ شي نو په هغه صورتحال کې پاکستان د پاره په دې جنگ کې شاملېدل چې کوم دی دا به یو مجبوري جوړېدیم شي نو کله چې دا جنگ شروع شو نو دا ډیر غټ چیلنج و پاکستان د پاره دا اوس چې کوم مونږ څومره د پاکستان دا انټرنیشنلی مونږ ګورو صفت کېږي لګیا دی او تعریف کېږي لګیا دی نو پاکستان دا ډیر غټ چیلنج په اپورچونټي کې کنورټ کو زه چې څومره تعریف د دې موجوده سیټ اپ مونږ وکړو نو هومره کمه ده کدی ته پیغور ملاویږي د دې سیټ اپ ته کدا هایبرډ رژیم دی او کدا هر څه دی زه دا وایم که یو ملټری کمانډر یو فیلډ مارشل چې دا هغه ټریننګ د جنگ د پاره او جنگ کولو د پاره شوی او هغه پیس د پاره او ډیپلوماسي کې خپل رول پلی کوي او کامیابی سره کوي او د دنیا چې کوم سوپر پاور دی دا هغه پریزیډنټ هغه بای نیم چې کوم دی نو دا هغه تعریف کوي او وایي چې د دې د وجې نه چې کوم دی دا سیز فایر کېږي لګیا دی او دا د پکې رول نو دې نه غټه کامیابي څه کېدی شي نو دومره غټ چیلنج پاکستان دومره ښه طریقې سره په اپورچونټي کې کنورټ کړه نو دا څنګه چې یوسف صاحب وویل چې دې کې زموږ چې کوم فارن آفس دی فارن منسټر خاص طور باندې پرایم منسټر او آرمی چیف فیلډ مارشل د دې درې واړو چې کوم پرسنل رول پاتې شوی دی ذوالفقار علي بھټو صاحب په ټایم کې په ډیپلوماسي کې هغې پاکستان کې یو نوې ټایپ اف ډیپلوماسي انټروډیوس کړی و چې هغې ته موږ پرسنل ډیپلوماسي وایو نو دا موجوده ګورنمنټ چې کوم دی دا بالکل د ذوالفقار علي بھټو والا لاین چې کوم دی هغه پرسنل ډیپلوماسي هغې باندې عمل کوي لګیا دي او پرسنل چې کوم ریپو دی بټوین لیډرشپ هغې نه فایده هغې اوچتۍ لګیا دي او چې کوم اعتماد دی د یو ایس ایڈمنسټریشن د یو ایس لیډرشپ پاکستان باندې د ایران چې کوم دی د پاکستان لیډرشپ باندې مونږ ګورو چې لاست ایئر چې کله جولای کې د امریکې او د اسرائیل والا چې کوم اٹیک وشو هغې نه پس چې کله ختم شو نو د ایران پریزیډنټ پاکستان ته راغی او شوریم د علامه اقبال صاحب د مزار نه لاهور نه وکړله بیا د هغې سپریم لیډر چې کوم شهید شو
هغه په خپل په سټیټمنټس کې د پاکستان ذکر او بیا خاص ور باندې د علامه اقبال او د هغه ورته اقبال لاهوري ورته وای نو د اقبال لاهوري چې کوم دی نو د هغه ذکر هغه وکړو نو مطلب دا چې د هغه اعتماد د پاکستان لیډرشپ باندې نو زویم چې دا یو ډیر ښه سفارتکاری پاکستان وکړو او دا کده کې زویم زه بار بار دا خبره کومه چې کده کې پاکستان کامیاب شو صح د پوره خو کامیاب شوم د سیز فایر کدا پرمننټلی یو اګریمنٹ یو وشي نو زویم چې پاکستان راتلون کې 50 کالو پورې د انټرنیشنل سطح باندې د پاکستان هغه سوي چې هغه ډنکا هغه بجاوي ډاکټر یوسف علي صاحب من دا CNN یو دغه دغه انکر پرسن فرید زکریا اور خپل دغه ورډ او بلورز ما کته وی چې دلته چې کوم اٹیکر دی هغه میلیون لګي او ډیفینډر چې کوم دی هغه بلیون لګي دغه دا ډرون دی سایت ته اکچولی اشاره وا دی معاهده کې پرون دی وخت کې چې موږ خبرې کولې تاسو ویل چې ټول دنیا سره یو غو چې نوې جنگ برازي په اسرائیل په ایران کې خاص کر خلکو د لاسونو هغه زنجیرونه جوړول چې عرب اودي کې په موږ باندې اٹیک په دې ټولو حالاتو کې امریکای داسې څه وجوهاتو چې امریکا کېناستله خبرو ته آیا دغه $1 بلیون د ډیفنډ کېدو ایشو وه که د هغه څه نورې هم ایشو وي چې تاسو ګورئ چې هغه راغله د ایران په شان ملک ته د خبراتو ورته کېني ټول ډېر ریزن ټول نه غټ ریزن خو دا وکنه چې امریکای کیلکولیشنز ټیک نه کړي هغه غلطه ګایډ شوی و دا هغه چې کوم داته وختي ایڈمنسټریشن ذکر وکړو کنه وار منسټرز او دا هغه د سیکرټري اف سټیټ چې دي او دا د اسرایلو ډېر زیات لکه هغې ته عجیبه غوندې پکچر پیش کړی چې موږ به تا 48 اورس کې به تا ایران به چینج شي او شاه پهلوي به واپس لاړ شي او رژیم به بدل شي او بیا به زموږ مزي او موږ به اسرائیل به لکه ایکسپینشن وشي هغه شان اونو شو ټیک شو هغه ډیفنس وتل ته ډېر سترانګ راغی ریزسټنس ورته داسې راغی بل د ایران قوم ډېر زیات ریزیلینس شو کو ډېر مضبوط ریزیلینس او ډېر زیات ښکلي یونټي هغوی شو کړل دا دوه خبرې وې درېیمه اکنامک ریزنز و ډېر غټ اول خو دغه و چې دا بلیونز اف ډالرز د دوی لګېدل په ډیفنس باندې د دوی ډیفنس چې کوم سورسز و هغه ایگزاست کېدل لګیا و دوی چې کوم انټرسپټرز وو ختمېدل لګیا و د دوی رډارز د دوی لکه ما دوی چې څنګه هغه د دوی ډیفنس سیسټم و که نه آیرن ډوم وغیره هغه ټول ناکام شو اسرائیل ډایرکټ اٹیک کېدو د دوی بیسز ټول اٹیکس شو بل د دوی په انټرنل په امریکا کې د اوازونه اوچت شو په کانګرس کې هم او په سټریټس باندې هم سټریټس باندې میلیونز اف پیپل راووتل د ټرمپ ایڈمنسټریشن خلاف پولز چې کوم را روانو ټول اگینسټ را روانو د امریکا انټرنلی اکنامکلی دنیا کې د مهنګایي او ډېر غټ دغه راغلی دا سټریټ اف هرموز کو لږ نور بند پاتې شوی و که نه ده خو لکه بالکل هغه د دنیا د مرۍ نه نیولې وه ایران اجاګو لروي نه نیولې و که نه نو هغه به نورم مهنګایي راتلله نو لکه دا پولیټیکل انسټیبیلیټي په امریکا کې را روانه وه رژیم چینج را راغلی و په ایران کې او رژیم چینج کېدل شروع شوي دي په امریکا کې ستا جرنیلانو استعفا 10 جرنیلان د هغوی خلکو دا ایون راله بار ته چې بغاوت شو په پینټاګون کې ټیک شو جرنیلانو استعفاګانې ورکړلې د امپیچمنټ موومنټ شروع شو نن هم 2-3 کانګرسمین وي چې د هیګزت امپیچمنټ مونږ کوو بالکل صحیح ټیک شو دا ریموو کو دا خو دغه دی نو دا ټول ریزنز چې د کاونټ کړل چې یاره په دې مجبوره کړل امریکا دویم دا چې په امریکا کې هم داسې هم نه دي چې ریپبلیکنز ټول لیوني دي ریپبلیکنز کې هم دا لیوني را مخې ته شوي دي خو ټول لیوني هم نه دي که نه سین اوازونه هم پکې دي ایون دا اوس چې کوم کس ټاکس ته را مخې کړی جډي وینس دا ډېر ښه سفارتکار دا ویل کېږي چې د ډېر ټیک ټاک کردار دی په دې او ایون دا وایي چې د به دا پولیټیکل کیریئر د دې سره نور هم ډېر مضبوط شي ځکه چې په ریپبلیکن کې بل داسې کس نشته دا چې کوم ګوري دا خواصې لکه للو پنجو ناست دي که نه او صرف هغه دمکیانو والا وارمونګرز دي دا چې دی دا سړی هم دغه دی نو داسې سین وایسز په ریپبلیکنز کې مو د هغوی په سینټ کې مو د هغوی انټرنل پریشرز مو ایکسټرنل پریشرز مو د چاینا یو رول و د رشیا یو رول و د پاکستان یو رول و ټیک شو دا ټول چې راجمع کړي ان ټوټالیټي نو دی امریکا په دې مجبوره کړله چې یاره دغه بل دا چې دا ټول سیز و پاور گیم امریکا خو لګیا وه طاقت په ځوام لګیا وه که نه او طاقت هغه ډیمانسټریټ کړی و نه او طاقت چې هغه څومره ډېر یوز کوو هغو نه د هغه کمزوریانې ایکسپوز کېدلې یو انالیسټ ما کتو ډېر ښه انالیز هغه کو
چې چاینا که 50 کاله نور هم انویسټمنټ کړی وی که نه نو هغه به د امریکې کمزوریانې دونه ډېرې نه وي موندې په لاس نه وي ورغلي څونه چې دی 13 ورځې جنګ کې هغوی ته د کمزوریانو پته ولګېدله چې د کوم ځای کې څومره ټیکټیکل کمزوریانې دي د ویپنس کې څومره کمزوریانې دي د په لیډرشپ کې څومره کمزوریانې دي د په ملټري او ډیفنس نو دا ټول هغه ظاهره خبره ده چې چاینا هغه ته یو تھریټ دی د ورلډ پاور په دغه کې نو دا ټول څیزونه داسې وو چې دا راجمع کړي نو دی هم هغه مجبوره کړو که نه بلکې هغه په خپله دا چغې والي هغه ته ایون زبیر صاحب چې څنګه ووایي ډېره ښکلي ووي چې هغه ته خپل ټارګېټس نه معلوم کلیر نه واز اباؤټ هز ټارګېټس هغه نه کلیر سهار به یې ووایي چې ما رژیم خو ما چینج کو آیت الله خمیني مړ شو د هغه زوی راغی بس رژیم چینج شو دا خبره دا اوس لکه د کولو خبره ده چې یو عقلمند ذهن که نه حالانکه د دنیا د مختلفو ادارو بیا ریپورټونه په دې باندې چې د ایران کې رژیم چینج کول شخصیت چینج کول نه شخصیت نه دی هغه دنیا ولیده یو بل تیوکریټک او دغه خپل پروژه یو خبره اډ کم لحاظ صاحب یوسف صاحب اجازه سره چې دا هغې ایران د پاره ډېر غټ اپرچونټي و لکه چیلنج خو اوبویسلی خو هغې هم دا چیلنج په اپرچونټي کې کنورټ کړ لکه چې کله پورې سپریم لیډر جمدی و هلته او لکه د هغې ایج داسې و چې نن و سبا به هغې به مړ شوی ډېر خلک وایي چې د هغې بیمارۍ ښه ډېرې وې بیمارۍ هم ښه ډېرې وې نو هغې دپاره د هغه نعم البدل چې کوم دی یا یو متفقه د هغه سکسیسر هغه دومره اسانه نه و په هغې باندې اتفاق کېدل نو هغې دپاره ډېر غټ چیلنج و که دا مړ شو نو موږ به سکسیسر به څوک راولو نو په دې صورتحال کې هغه چې انګریزي کې وایي بلیسنګ ان ډسګایز نو هغې دپاره داسې ماحول جوړ شو چې یو متفقه لیډر هغې ته ملاو شو لحاظ صاحب هغه چې دی که نه ژوندی آیت الله خمیني چې و سپریم لیډر هغه به دومره دغه نه و یونټي نه و راوستې په ایراني قوم کې څومره چې شهید آیت الله خمیني راوستله که نه یا د هغې شهداو چې کومه راوسته دویمه خبره چې ما وختي څنګه خبره کوله که نه چې هغه د خپل ټارګېټس باره یې کلیر نه و هغه وایي چې زه نیوکلیر انریچمنټ ختموم نو خو تا شپږ میاشتې مخکې اناونس کړي چې ما اوبلیټریټډ بالکل اوبلیټریټډ ټکي خو تا شپږ میاشتې مخکې دغه کړی و خو خیر د ټرمپ ټکی بدلېږي هغې ډیفینیشن هم بدلېږي او هغې مفهوم هم بدلوي هغه ته ټارګېټس نه و پته خو چې هغه بل یو ډېره غټه خبره کومه چې نن سبا لکه هغه پای باندې رپورټس هم راځي هغه اکنامک دغه و چې ټرمپ او د هغه چې کوم نږدې ملګري دي یا خپل دا زوم او اوس پکې ځینې په ټاکس کې هم را روان دي دا خو بیسیکلی پراپرټي ټایکونز دي او بزنس لیډرز بالکل صحیح دوی به چې سهار اعلان وکړو نو هغې سره به سټاکس وختل دوی به سټاکس خرڅ کړل ماښام به چې اعلان وکړو نو سټاکس به پرېوتل نو دوی به سټاکس واغستل اوس ایون دوی د دې جنګ نه ډېرې ګټې وکړلې لکه دا هم یو خبره کېږي ایون دغه یو سټوري ما کتله آی تھنک چې CNN باندې راغلې وه او وال سټریټ جرنل یو سټوري کړې وه چې هیګزت چې کوم دی دوی وار منسټر چې کوم دی د دې جنګ نه څو ورځې مخکې د دنیا چې د امریکې او د نورو چې کوم د هغوی الایټ کنټریز دي د هغوی لیډنګ چې کوم آرمز مینوفیکچرینګ کمپنیز دي د هغې شیرز یې اخیستي و ډېر شي نو که دا سټوري په دې باندې امریکا خو پاکستان لکه مطلب دا داسې خو دا نه که نه چې هلته کې به څیزونه ډېر پټ پاتې شي دې باندې خو به انویسټیګیشنز کېږي نو چې په دې انویسټیګیشنز وشو دا یو خبره هم درته پته ولګېږي نو ده خو به ډېره چمړه واړی امریکني خلک که نه دا خو سیریس خبرې ډاکټر زبیر صاحب لږ دا څیزونه چې کله کېږي مطلب ایران او موږ د دې مۍ نه مخکې د انډیا فلمونو او سیریز چې کوم هغوی یو ګیر چاپېره ماحول جوړ کړی چې زموږ چې د دنیا کوم ځای کې موږ غواړو څه کولی شو او د دې نه مخکې د اسرائیل او د امریکې د ټام کروز په شکل کې ورپسې چې کوم د نور مووي ایګلای او دا ټایپ دنیا ته دا یقین ورکړی چې په دنیا کې څوک ستنه کې تاره چې نو هم د هغې موږ ته پته لګي او موږ به خپل ټارګېټ اچیو کوو هغه موږ په مختلفو ځایونو کې وي هغه میشن هغه داسې کړي خو یوسف علي صاحب هم ذکر وکړو تاسو ذکر وکړو نه به یې رنډوم بیا نه د یو څو زرو وړوکی شان ډرون او تبه او نه انټرسپټر و نه به یې د هغې په دې سره چې دا مو رسېدل دغه د ټیکنالوجي او ورسره به یې د هغې اکنامک اثرات دا څنګه و په دې ریجن کې ټول نه مخکې به زه دا ووایم لحاظ صاحب تاسو ذکر وکړو چې لکه دې جنګ نه مخکې پورې خو داسې یو پرسپشن جوړ و چې امریکا څه غواړي هغه اچیو کولی شي بالکل او چې ورسره اسرائیل هم وي د هغه ټیکنالوجي د هغه پیسه د امریکې شو د ټیکنالوجي د هغې شي نو بس دا به پوره دنیا باندې سدي څه کول غواړي دغه وکړي د دې جنګ نه چې ډېر لیسنز مونږ اخیستی شو
نو یو شی دا اسټابلیش شو، یو لیسن موږ دی نه دا اخیستی شو چې صرف او صرف مټیریل ریسورسز چې کوم دي هغه یو جنګ ګټلو دپاره کافي نه او ایران دا شی چې کوم دی نو هغه په دنیا باندې ومنله. په مټیریل ریسورسز کې موږ دا ګورو چې ایران از وی بیهایند یو ایس اینڈ اسرائیل. یو ایس اسرائیل دواړه نیوکلیر پاورز دي. په کنونشنل ویپنری کې د هغې مقابله ایران سره نشته. نو دې نه باوجود ایران چې کم ریزسټنس وکړله، کم ویل پاور ایران چې کم دی نو هغه وښوله په دې جنګ کې، او انټرنلی د هغې خلکو چې کم یو کنسنسس دی اگینسٹ یو ایس اینڈ اسرائیل د ان فیور آف دیر گورمنٹ. دا انټرنل کنسنسس یا ډومestic کنسنسس چې موږ څه ته وایو، دا یو جنګ ګټلو دپاره ټولو نه زیات امپورټنټ شی دی. په نان مټیریل چې کوم اسپیکټ دی د جنګ هغې کې دا ډومestic اسپیکټ. نو دا ډومestic اسپیکټ، دا ډومestic کنسنسس چې ایران کې کم دی، هغې په بنیاد باندې هغه پرسپشن مات شو چې کم پرسپشن تاسو ذکر وکړه چې د امریکې حوالې سره خو دا پرسپشن جوړو. بل د کیلکولیشنز خبره څنګه یوسف علي صاحب هم مخکې وکړله، امریکا اسرائیل ډېر کیلکولیشنز کړي وو، خو یو کیلکولیشنز د هغې یو فیکټر د هغې په کیلکولیشن کې شامل نه و، هغه دا سټیټ اف هورمز والا چې کم شی هغې دې دپاره هیڅ پلانینګ نه و کړی، هغې ته نه و پته. هغې دا خیال و چې ایران به دومره ایکسټریم سټپ به نه ځي او نه به اخلي، نه به موږ پرېږدو دا وضعیت، نه به نه پرېږدو. او دا خو لکه یورپ دی او دا ورسره میډل ایسټ دی او دا ټول دي، دا ټول به ودرېږي او د هغه خلاف نه یورپ ودرېدو او بلکې یورپ چې د چا سره ولاړو هغه سره ونه ودرېدو، هغه سره ونه ودرېدو او ورته وویل چې دې کې مونږ لکه دا نیټو مونږ جوړ کړی دی څنګه فرانس ووی، نو دا مونږ د سټیټ اف هورمز کلاولو له مونږ نه دی جوړ کړی چې مونږ د دې دغه، نو هغه د یو ایس په کیلکولیشنز کې شامل نو. نو هغه سټراټیجي چې کوم دی نو هلته نه د هغه سټراټیجي فیل شو، دغه فیلیر هلته نه شروع شو. او اوس چې کوم دی نو که مونږ دا ووایو چې یو ایس په دې جنګ کې فیس سیوینګ غواړي، نو څه حده پورې دا خبره هم ټیک ده چې هغه فیس سیوینګ غواړي لګیا دی په دې جنګ کې. څه ګورئ نیر فیوچر یوسف علي صاحب مختصر زه خو دا وایم مذاکرات شروع بشي مخکې فیوچر سره بس مختصر دواړه سوال. زه خو ډېر اپټیمسټیک یم، مذاکرات به انشاءالله شروع هم شي او مذاکرات به کامیاب شي. خو زه یو خبره صرف کوم چې دې جنګ ټول نه غټه فایده زما په نظر کې موږ دنیا له ازادي ورکړله، هم د سوچ ازادي، هم د فزیکل ازادي. نیټو آزاد شو، دغه عرب ملکونه آزاد شو د امریکې د ډېر تسلط نه، الله دې کی او خاص کر دا وکنه د سایکولوژیکل وارفیر دینه خلک آزاد شو. لکه د اوسه پورې چا د اسرائیل نوم نشو ذکر کولی، پرل هاربر خو اوسه پورې ذکر کیږي کنه، خو د امریکې د هیروشیما او ناګاساکي چا ذکر نه کوو، ټیک شو. نو دا چیزونه د ازادي ملاو شو. جی لحاظ مختصرا به زه دا وایم چې زه هم اپټیمسټیک یم او دوام دا کوم چې دا مذاکرات د کامیاب شي او اګریمنټ وشي. خو لږ یره چې کم دی یو دوه فیکټرز داسې دي چې هغه هم موږ ذهن کې پکار دی چې وساتو. یو د یو ایس چې کم انکنسسټنټ بیهیویر پاتې شوی دی په دې جنګ کې، او دې نه مخکې هم د ټرمپ ایڈمنسټریشن چې هغه پر یو دغه پته نه لګي چې یو ورځ یو خبره د بل ورځ بله خبره. دا جنګ چې کله شروع شو په 28 فروری باندې، هغې نه یو هفته مخکې پورې داسې حالات پیش شوي چې مونږ ویل چې اګریمنټ کېږي، د مذاکرات شروع شوي د ایران امریکې، مونږ ویل چې اګریمنټ کېږي او एकदम هغه هر څه ختم شو، دوی په بمباري شروع کړو. او بل فیکټر چې کم دی هغه د اسرائیل فیکټر، چې اسرائیل به دا نه غواړي چې دا یو پرمننټلی دا جنگ ختم شي او دا د پرمننټ سولوشن. نو دا دواړه فیکټرز به ذهن کې. ډېره مهرباني. څنګه چې زموږ دواړو مېلمنو ماهرینو دواړو ښه په وضاحت سره دی وکړه چې دا جنګ یو وړښته یو نوی نه عالمي جنګ شروع کېده، بلکې د دې جنګ سره به چې کوم معاشي صورتحال راته د هغې سره به یو عام وګړی چې په څومره متاثره کېده، هغه د یو څو ورځو د جنګ نه د تیلو په شکل کې قوم د هغې زور، د هغې تاو، د هغې تپ محسوس کړ. نو تمه دا د دواړو دا چې یاره تمه دا ده چې که دا جنګ ونه شي نه په دې سیمه کې نه صرف د امریکې هغه تسلط چې کوم د هغې ته به نقصان رسي، بلکې ورسره به یو نوی دور هم میلاو شي. ډاکټر محمد زبیر صاحب ستاسو ډېره مهرباني، ډاکټر یوسف علي صاحب ستاسو ډېره مهرباني. پروګرام وخت سره ورسېد، خپل کوربه له حضرت اجازت ورکوئ. د الله پامان.